وس چې تاسو بهر ملک ته ځئ نو د هغې دپاره حلفنامه لګئ نو په دې باندې موږ ویډیو کړی نو په هغې کې ځینې کسان موږ په چوټۍ باندې راغلي موږ چې ځو نو موږ به هم دغه حلفنامه چې ده دا به جوړو ځینې وایي چې دا د کمو کسانو دپاره ده او ځینې وایي دا خبره چې ده دا دروغ ده موږ بله ورځ راغلي یو پرون راغلي یو د موږ نه خو د دې تپوس نه دی کړی نو نننۍ ویډیو چې دغه زموږ د دې په باره کې ده چې تاسو ښه په تفصیل سره چې دی په دې باندې پوه یې داسې نه چې سبا ورځ درته مشکله چې ده دا جوړه شي نو کم کسان چې دا خبره کوي چې دا خبره دروغ ده موږ پرون راغلي یو او بله ورځ راغلي نو که تاسو پرون تللی او که بله ورځ تللی خو د هغو په پکړ کې چې دی تاسو نه یې راغلي داسې نه دي کړي چې هر یو کس یې د سټ نه نیولی دی او واپس یې راوستی دی اوس چې دی دا لازم شو د هغو له طرفه که ستا نه تپوس وکړي خو چې ستاسو سره بیان حلفنامه چې ده دا ستاسو سره موجود وي حلفنامه ورته هم ویلی شي قسمنامه ورته هم ویلی شي په انګلیش کې ورته هم قسمه قسم نومونه دي د دې خو تاسو به د ځان سره حلفنامه چې کومې ته ویلی کېږي هغه به د ځان سره لیکلي وړئ که دا ستاسو سره نه او ستاسو نه تپوس وکړی شو نو تاسو به د رپورټ نه چې دی واپسې به راځئ د څه د وجې نه به راځئ اوس زیاتر کسان دی هغه عربو ته ځي او د هغه ځای نه بیا نورو ملکونو ته ځي لکه یوروپ ته ځي یا نورو ملکونو ته چې دی ځي نو وایي د دې د لاسه د ملک نوم چې دی دا بدنامېږي نو د دې د وجې نه حلفنامه چې ده دا لازم کړی ده چې ته په کم کار باندې ځې هغه کار چې دی دا به په دغې حلفنامه کې چې دی دا به ته لیکې چې زه به پلاني کار باندې دغې ملک ته ځم او هر سره چې دی دا به کوې لکه قسم تا وخوړلو چې زه به بل ملک ته چې دی د دې نه نه ځم نو دا به لازم وي اولا سات دا ارزانه جوړېږي او کېدای شي بیا خلک د موقع نه پیدا وچتې په پاکستان کې دا بیا تاسو ته ګرانه میلاویږي نو حلفنامه الان سات په 200-300 روپۍ یا په 1500 روپۍ شوه تاسو ته میلاو شي په خپله تاسو هم چې دی لیکلی شئ چې دغه ورکوئ او بیا د 18 ګریډ 19 ګریډ افسر نه چې دی دغه به تاسو دستخط کوئ چې دستخط یې وکړه نو تاسو ښه په اسانو سره تللی شئ که په ایرپورټ کې ستاسو نه تپوس وکړئ خپله حلفنامه چې دی دا خو ویل شئ که حلفنامه ستاسو سره نه وه تاسو د ایرپورټ نه راواپس کوئ نو ټکټ چې دی هغه ستاسو ضایع شو لکه ټکټ خو دا ټایم ستاسو ضایع شو څنګه راواپس شوئ نو ټکټ خو ضایع شو خو ویزه چې دا هم خرابېدی شي په لکاو نقصان چې دی دا تاسو ته میلاوېدی شي دا ویډیو تاسو راولئ دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ورورسي ځکه زیاتر کسانو ته به د دې پته نه وي نو چې هغو ته هم پته ولګي نو په دې کې ځینې کسان وایي چې دا د نوي کسانو دپاره او که زاړه کسان په چوټۍ باندې راغلي د هغو لپاره هم ده نو په دې خبره خو به تاسو الریډي پوه شوي چې ما دا خبره څنګه وکړه نو په دې به ډېر کسان پوه شوي خو کوم کسان چې دا تپوس کړی چې دا د زړو کسانو دپاره ده که د نوي کسانو دپاره نو دا د هغه کسان دپاره ده چې کم کسان په ورک ویزه باندې ځي لکه د کار ویزه چې نو زموږ عام کسان چې دی خو ټول له کار په ویزه باندې ځي کمتر به داسې چې هغه به د بزنس په ویزه باندې ځي دغه شانتې نور دغه چې دی په هغې باندې به ځي خو د کار په ویزه د لیبر په ویزه باندې چې دی موږ ټول زیات هلته کې ځو مزدوري کول ته نو چې مزدورۍ له ځي کم په نوي ویزه باندې ځي نو دا د هغو لپاره دی کم کسان چې په چوټۍ باندې راغلي دي د هغو لپاره دا قانون نشته ځکه چې هغه تللي راغلي دي نو د هغو لپاره دا تپوس نشي کولی زموږ د تجربې مطابق اوس دا پته نه لګي چې په راتلونکي وخت کې قانون چینج کوي که څنګه نو که اوس تاسو ځئ نو د ځان سره حلفنامه چې ده دا لازم راخلی او حلفنامه چې ده دا به وړئ داسې نه چې سبا ورځې تاسو ته دغه مشکل چې دی دا جوړ شي او دا ویډیو راولئ دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ورورسي